رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الزخرف آية نمبر 46. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا اور البتہ تحقیق مونږ را لېږلي دي موسی علیه السلام بآیاتنا د خپل نشانیانو سره الی فرعون ته وملائه او د هغه د قوم سردارانو ته. فقال نو پس اوی موسی علیه السلام انی بشک زه رسول یم رب العالمین د رب چې کوم د ټولو عالمینو دی. فلما پس هر کله جاءهم چرالو هغه دوی ته بآیاتنا زمونږ د نشانیانو سره اذا نو اک وخت کې یکدم هم هغوی منها د دې خبرې نه یضحکون هغوی مذاق اړول شروع کړ. Alright, so سوره زخرف کې د موسی علیه السلام ذکر رالو. آډینس په دې وخت کې مشرکین مکه دي، هغوی دا آیتونه اوري اور هغوی ته د موسی علیه السلام ذکر شروع شو اور د هغې سره د دې ذکر سره مشرکین مکه ته یو وارننګ ورکړی کیږي چې څه حال د موسی علیه السلام د نیشن شوی دی نو هغه ستاسو سره کول څه ګران نه دي. نو البته تحقیق ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا الی فرعون او تحقیق سره مونږ را لېږلی موسی علیه السلام د خپل نشانیانو سره فرعون ته او د هغه سردارانو ته وملائه او ملا مینس په یو ځای کې چې ټول سرداران ناست دي، آفس و یو آفس راوند ټیبل اور هغې کې ټول یو شان 3 پیس سوټ کې منسټرز او لیډرز ناست دي، هغې ته ملا ویلی کېږي. نو فرعون ته او د فرعون چې کوم چیفز او منسټرز نو هغوی ته موسی علیه السلام را لېږلی شوی. فقال نو اوی موسی علیه السلام انی رسول رب العالمین بشک زه رسول یم د رب چې کوم د ټول عالمینو دی. فلما پس هر کله جاءهم چې رالو هغه دوی ته یعنی موسی علیه السلام رالو دوی ته بآیاتنا زمونږ د آیتونو سره دا هغه آیات دي هغه نشانیانې دي چې کوم موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې اولنی ځل پیش کړی، ابتدایي نشانیاوي. په هغې کې هغه اژدها وه د موسی علیه السلام سټاف نه به اکدم یو اژدها جوړه شوه، a big gigantic snake. اور یو د موسی علیه السلام د لاس معجزه وه چې لاس به دومره نورانی شو چې د نور په شان رڼا به هغې کوله. نو دا ابتدایي نشانیان وي چې کوم موسی علیه السلام ته ورکړي شوي وي. نو چې کله دوی دا نشانیان وکتې اذا نو یکدم at that very moment سوچم نه غور و فکرم نه بس چې څنګه وکتې یکدم هم هغوی منها د دې خبرو نه یضحکون هغوی مذاق شروع کړو چې ښه اوس په یو مار به مونږ له هدایت راکړي، اوس یو اژدها ده او ستا کونټې ده چې کوم نه مار جوړیږي د دې د وجې به مونږ اوس په تا ایمان وروړو، او ستا د لاس نه چې کوم نه رڼا خیږي د دې د وجې به مونږ ته هدایت میلاویږي. دا څه خبره شوه. نو خنداګانې به یو بل سره کولې، یو بل به های فایوز ورکول او د موسی علیه السلام مذاق اړول شروع کړ. وما نریهم او نه به مونږ ښودلي دوی ته من آیات څه نشانیانې الا مګر هي هغه اکبرو زیاته لویه وه من اختها د خپل اولنینه د خپل د خورنه. یعنی چې کله به موسی علیه السلام ته څه معجزه ورکړې شوه چې دا معجزه ورشه خپل قوم ته وښایه اور قوم به هغه معجزې مذاق اړاو کو نو الله تعالی به موسی علیه السلام نه د هغې نه لویه معجزه ورکړه چې ښه د دې خو یې مذاق اړاو کو اوس دا بله معجزه ورته وښایه چې دې بارې کې څه وایي. نو داسې څه معجزه نه وه چې کم د مخکینی معجزې نه ښکته نه وه، ابه د هغې نه لویې وه. اکبرو من اختها ابه زیاته غټه وه من اختها د هغې د خور نه. اخت څه ته وایي؟ خور ته ویلی کېږي اور خورې ورته ولې ووایي بیکاز هغې کې به سیمیلاریټیز وي، هغې کې به څه ناڅه یو شان به وو او سیمیلاریټي پکې څه وه چې دغه ټولې معجزې د الله د طرف نه وي. د میریکلز ور فرام د سیم سورس. که معجزې بدلې وي خو د هغې سورس د هغې راتلونکې صرف د یو ذات طرف نه الله. نو دوی به څه کول چې دوی به د ټولو معجزو مذاق اړاو. اخت ورته ځکه ویلی دی بیکاز موږ وایي تاسو دواړه یو شان ښکارئ، تاسو خویندې یې، نو درس وایي اخت کې سیمیلاریټیز دي. نو معجزې به الله تعالی راوستې او یو به د بله نه لوی وه. په دې کې د موسی علیه السلام د ټول میجیشن سره چې کومه مقابله شوې وه هغه معجزه،
ټول جادوګرانو ته موسی علیه السلام شکست ورکړی. دویم په مصر کې شدید قحط راغلی و، هولناک طوفان راغلی و. د هغې دپاره موسی علیه السلام دعا کړې وه او د دوی په ډیمانډ یې کړې وه دعا، او د هغې نه قوم ته نجات ملاو شوی و. دغسې په دوی باندې د خوفناک قسم یو انسیکټ اټاک هم په دوی شوی و، ډیزیز به په دوی راتلو، څنګه چې کټملي بیډ بګز د دوی په هر څه کې به کټملو، په دوی باندې د وینې باران شوی و. د دې ټولو د عذابونو نه موسی علیه السلام دعا کړې وه او الله والا د دې نه نجات ورکړی و. نو وما نوریهم، اور نه مونږ ښودلي دوی ته من آیات څه نشاني الا مګر هي هغه نشاني به اکبر زیاته غټه وه من اختها د خپل اولني نشانې نه، د خپل خور نه. واخذناهم، او مونږ ونیول دوی بعذاب، د یو عذاب سره لعلهم یرجعون، تاکې دوی رجوع کړي. دا هغه عذاب یادوي چې کوم مونږ په سورې اعراف کې ویلو چې په دوی باندې 9 قسم عذابونه راغلي وو. یعنی په دوی باندې د وینې باران شوی، په دوی باندې کټمل راغلی وو، په دوی باندې یو قسم یو ډیزیز د سکن ډیزیز په دوی باندې راغلی وو، ډېر زیات غټ قحط پې راغلی وو. او دا ټول واړه واړه عذابونه په دوی باندې راغلي وو، 9 قسم عذابونه په دوی راغلي وو، تاکې څه په دوی رجوع وکړي. وقالو، او دوی به وی د هغه عذابونو دوران کې به دوی څه وی، وقالو، او دوی به وی یا ایها الساحر، ای ساحر، ای جادوګر. موسی علیه السلام ته به دوی دا نوم اغوستو، دا به نه وی چې ای موسی. They were very disrespectful. موسی علیه السلام ته به وی ای ساحر، جادوګر، ادعو لنا ربک، ته دعا وکړه زموږ دپاره خپل رب ته. خپله به دعا هم نه کوله، دومره اټیچیوډ، خپله به دعا هم الله ته نه کوله، یا به دا سوچ کو چې موږ دونه ګناهګار یو، زموږ دعا به الله نه اوري. دا انر ان اټ سیلف یو قسم له ډېره غټه ګناه ده چې انسان دا ګمان وکړي په الله باندې چې زه دونه ګناهګار یم چې زما دعا به الله نه اوري. دا د شیطان ډېر لوی ټاکټیک دی چې کوم زموږ په خلاف استعمالوي، چې ته به په کوم مخ الله ته وځې، په کوم مخ به ته الله نه دعا کوې. دا تا اوس څه وکړل، دا کومه ګناه دې وکړه، دا څونه ډبل فیس دی ستا، اوس به ته ځې مونځ به کوې، اوس به ته ځې دعا به کوې، په کوم مخ به ته کوې. او دا د شیطان ټاکټیک دی. حالانکه الله تعالی مونږ اني ټایم ویلکم کوي، اني ټایم که مونږ ښه موډ کې یو، که بد موډ کې یو، که په ژړا یو، که ډپریسډ یو، که انگزایټي راباندې، که مونږ ناشکره یو، که مونږ په ګناه کې یو، انسټیډ الله تعالی مونږ ته 5 times ویلکم وایي، ویلکم. نو الله په دربار مونږ اني ټایم ویلکم یو، خو شیطان هغه زموږ په ذهن کې دا اچوي چې ته په کوم مخ الله ته ځې. نو they had the same mentality چې ته دعا وکړه، ادعو لنا ربک، ته دعا وکړه زموږ دپاره خپل رب ته، بما د هغه څه سره عهده چې کوم عهد شوی ده اندکه تا سره. یعنی موسی علیه السلام سره څه عهد شوی و د دوی دپاره چې که دوی ایمان راوړي نو په دوی چې دا کم قسم ازمایښونه دي او عذاب دی دا به ته زه ټول لرکم. دا د الله وعده وه د موسی علیه السلام سره. نو they would say چې ښه موږ ایمان راوړو، موږ تا منو، موږ نن نه پس تا نه ټورچر کوو، ته بس موږ نه دا عذاب اخوا که، دیټس اټ. ته دعا وکړه اننا لمهتدون، بېشک موږ به ضرور هدایت والی یو. نو دلته به دوی د موسی علیه السلام سره یو ډیل وکړو، یو اګریمنټ به وکړو چې بس ته دا دعا وکړه او بس دغلته موږ هدایت والی شو، موږ به تا باندې ایمان روړو. فلما، پس هر کله کشفنا چې موږ لرې کو عنهم العذاب، د دوی نه عذاب، اذا، نو یکدم suddenly, all of a sudden، هم دوی ینکسون، واده ماتولو واله شو. نکسا means to go back on an agreement، یو واده خلاف ورزی وشي، یو خبرې په شا شي، یو خبره تا خپله کړي او د هغې نه ته په شا شي، هغې ته وایي نکسه. نو دلته به ته الله عذاب لرکو او هلته به هغوی خپل وعدې نه په شا شو. فلما، پس هر کله کشفنا مونږ لرکو عنهم العذاب، د دوی نه عذاب، اذا، نو یکدم هم دوی ینکسون، واده به ماته کړه. وناده، اور آواز وکړو فرعون فی قومه، خپل قوم ته. دا اوس د فرعون یو نیگیټیو کمپین دی چې کم د موسی علیه السلام په خلاف هغه چلو. وناده، اور آواز وکړو فرعون فی قومه، خپل قوم ته. قال، اور اوی یا قوم، مای نیشن، زما قوم، الیس لی ملک، آیا is a question، اور آیا لیس نشت لی زما دپاره ملک و بادشاهی، مصر، د مصر،
تاسو نه ګورئ زما لپاره د مصر باچاهي نشته. وهذه او دا وهذه الانهار او دا نهر تجري دا خو بهیږي من تحته زما د محل د لاندې. افلا تبصرون آیا تاسو دا نه ګورئ؟ دا فرعون و چې کم په دې وخت کې د خدای دعوی کړې وه، بټ په دې ځای کې فرعون دونه کمکل نه دی، ماشوم نه دی چې اب دا ویلو چې د اسمانونو او ځمکې ما جوړ کړي دي. فرعون ته هم پته وه چې د اسمانونو او ځمکې ما نه دي جوړ کړي، د دې خالق زه نه یم، زه هم د چا نه پیدا یم، زما مور و پلار دي، زه هم انسان یم. خو دا یو سیاسي شرک و چې پاور اور کنټرول هغه ټول زما په لاس کې دی. زه چې څه وغواړم به کېږي، زما به چلیږي، زما حکم به چلیږي، زما پاور به چلیږي، زما کنټرول به چلیږي. که زه وغواړم نو دا نیر د دې ډایرکشن زه بدلولی شم. په یو شهر باندې زه سیلاب راوستی شم او په بل شهر باندې اوبه بندولی شم، هغوی باندې قحط راوستی شم. دا زما کنټرول کې دی. تجري من تحته دا بهیږي زما د محل د لاندې. په واقعي کې لټرلی دا نهرونه د فرعون د محل د لاندې نه بهیدل، خو د دې مطلب دی چې په دې نهر په دې اوبو زما فل کنټرول دی، فل پاور، فل اتھارټي دی زما په دې باندې. څه وغواړم هغه زه کولی شم. افلا تبصرون آیا تاسو زما دا پاور او کنټرول نه ګورئ؟ ام بلکې انا زه خیر بهتر یم من هذا د دنه. موسی علیه السلام نوم به م راغستو، زه خو بهتر یم د دنه. الذي هغه خو دی خو هو هغه مهین کمتر دی، هیومیلیټډ دی، اخو تښتېدلی و د دې ځای نه، اخو یو کس مرډر هم کړی و. ولا یکادو اور نه دی نږدې، یکادو نږدې، ولا اور نه یکادو نږدې ده یوبین چې هغه واضحه خبره وکړي. he has a stutter, he stammers. اخو خوله منخلي، هغه خو خپله د سره خبره خلکو ته نشي رسولی. دې ته وایي کریکټر اساسینیشن. چې فرعون د موسی علیه السلام د پرسنل چې په کوم شي د هغه کنټرول نشته، د هغې هم مذاق وړاو کو، او چې کوم پاست هسټري تېره شوې ده هغه یې موله روباسله. نو زه خو د ده نه بهتر یم. ام انا خیر من هذا الذي، بلکې زه خو بهتر یم د ده نه، من هذا د موسی نه، الذي هو مهین، هغه خو مهین کمتر دی، ولا یکاد او نه د نږدې یوبینو چې دا واضحه خبره وکړي. فلولا القیه او پس ولې نه دي اچولی، علیه په ده باندې اسورتن کنګن من ذهبن د سونې. که دا واقعي کې د الله رسول دی نو الله به ده ته اچولی د سونې کنګن. زه یو باچا یم، ما سره څونه ګولډ دی، څونه هیرې جواهرات دي زما سره. نو که دا د الله رسول دی نو الله ته خو پکار چې یو دوه د سونې کړۍ خو یې ورته اچولی وې. فلولا القی علیه پس ولې نه دي اچولی علیه په ده باندې اسورتن کنګن من ذهبن د سونې، او یا جاء راغلی معه د ده سره الملائکة فرشتې مقترنین په جمع راتلل، یعنی مدد کول یا گواهی ورکول. د موسی علیه السلام سره به دا فرشتې راغلی وي نو د ده په سر به گواهی ورکړې وه یا به د ده مدد کړی و، جمع شوی به د ده ارد گرد، مقترنین جمع ہوکر. په ده باندې سې فرشتې ولې نه راځي چې کم د ده نه ارد گرد جمع د ده حفاظت کوي. فاستخف دا د ده اوس کمپین و چې کم د موسی علیه السلام په خلاف باندې ده اوچلو او د هغه کریکټر اساسینیشن یې وکړو او د خلکو یې خیال کو ورته. خو دا لفظ چې کم دی فاستخف، it's such a heavy word, it's so beautiful. فاستخف I don't even know چې دا د څنګه explain کم. خو فاستخف مطلب دی یو شی هلکه کول. فرعون هلکه کو قومه د خپل قوم سوچ. یو شی چې هلکه شي، فار ایگزامپل یو بلون دی یا یو باډیوه ده، یو پوکڼی ده یا باډیوه ده، او هغه ته په هوا کې پرېږدی، څونه هلکه شی دی. یا یو شاپر دی هغه باندې هوا راشي، هلکه شیز دی، هغه په هوا کې والوزي، دا هلکه شیز دی. نو د داسې خلک مې چې د چا سوچ دومره هلکه وي چې ته ورته څه ووایې بس د ستا سره په ها کې ها میلاو کړي. د هغوی خپل څه سوچ نه وي، د هغوی خپل څه تینکینګ کپاسټي نه وي. فرعون د خپل قوم چې کم سوچ و هغې دونه هلکه کو چې د فرعون په خبره باندې هغوی په ها کې ها میلاو کړه چې ته څه وې هغه بلکل ټیک وې. فاستخف
So he lightened. خفیف څه ته وایي؟ هلکه شیز ته وایي light. It's a very powerful آیا. د دې اپوزیټ که موږ سوچ وکړو نو د کم خلکو چې خپل سوچ او خپل اوپینین نو هغه ډېر باري خلک ډېر هیوي خلک هغه هغوی ته په دروغو خبرو باندې نشي کنوینس کولی. داسې باري سوچ والا خلک چې هغوی ته مخامخ ته دروغ وایي نو هغوی ستا په دروغو باندې یقین نه کوي انټل اینډ انلیس هغوی خپله د هغې تحقیق نه کړي او نه ستا خبره مني، نه ستا په خبرو کې راځي، نه ستا په ها کې ها ملاوي. دا باري خلک دي. د دې اپوزیټ دی دا خفیف اپوزیټ دی دا. سبحان الله. دا خود به خود انسان ته دا سوچ پکار دی چې فاستخفا چې خفیف هغه خلک دی چې د چا سوچ एकदम بدل شي ماحول سره. مونږ وایو دا کس په رنګ کې رنګ شو، یعنی د خپل څه پرسنالټي، خپل څه کیریکټر، خپل څه سوچ نو بس چې کوم ځای ته لاړو هغه ځای کې رنګ شو. او دا هلکه خلک د دوی سوچ هلکه دوی ته چې څه ووایي هغه مني، چې په کومه لاره دې راوستل په هغې باندې ځي. د دوی خپل اوپینین، د دوی خپل څه سټرانګ ډیسیژن نه وي. فاستخفا. It's very scary also. نو فرعون دا چلو کو د خپل قوم سره برین واش کړل. فاستخف قومه. نو چنانچه هلکې کو قومه خپل قوم عقل برین واش تم. فاطاعوه اور هغوی اطاعت کو هو د فرعون د خپل ځان دپاره څه سوچ ونه کو. انهم بېشک هغوی کانو او قوما یو قوم فاسقین چې کم نافرمانو. They have always been a قوم چې کم یو نافرمانه او کرپټ خلک وو. فلما پس هر کله آسفونا چې هغوی مونږ غصه کړو. آسفونا انہوں نے غصہ دلایا ہمیں. انتقمنا نو مونږ انتقام واغستو منهم د هغوی نه. فاغرقناهم نو پس مونږ غرق کړل دوی اجمعین ټول. فجعلناهم سلفا او پس مونږ جوړ کړل دوی سلفن کئی گزرے. سلفن مطلب دی اولڈ ہسٹری، پخوانی خلق. مونږ کړل دوی پخوانی خلق سلفن کئی گزرے بیهایند و مثلا او عبرت مثال للآخرین د راتلونکو خلکو دپاره. May Allah makes us the people of Quran اور الله دې مونږ فرمانبردار او تقوادار خلکو نه شامل کی. آمین یا رب العالمین. بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.